अस्सलाम वालेकुम मलगरो पदी वीडियो के बतासो द एक्सेल दा से सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स विने त कम कतरु बाद बतासो په एक्सेल کې د کار کولو انداز بالکل پروفیشنل شي ځکه چې 90% एक्सेल یوزر د ټیبل د کمپلیټ یوز نه خبر پدی ویډیو کې بتاسو ته एक्सेल د ټیبل کمپلیټ یوز هم او لکشن صبر سره ویډیو مکمل وګوره او لکشن ویډیو له ټایم ورکه او ویډیو پوره مکمل وګوره راځي چې ویډیو سٹارټ کو زمان محمد شهاب او تاسو ګورئ شهاب لرنینګ هاب دا موږ سره اوس یو ډیټا ده صحیح ده دا ډیټا به موږ څنګه ټیبل فارمیټ ته کنورټ کوو فرست بتاسو په دې ډیټا کې کلیک وکړئ دنه بعد بتاسو کنټرول ټی د کیبورډ نه شارټ کټ کی پریس کې دلته بتاسو مای ټیبل هیز هیډرز کې چیک آن کې او اوکے وکړئ نو موږ ټیبل فارمیټ ته کنورټ شو تاسو سکته شي ډیزاین مینیو موږ سره شو زه چرته د دې ډیټا نه بار کلیک کوم تاسو کته شي ډیزاین مینیو موږ سره هایډ شو اوس په واپس ان هایډ کو څنګه دلته په دې ډیټا کې کلیک کې تاسو ته واغه شو شي اوس زه کنټرول زیډ وام اوس په دویمه طریقه باندې دا ټیبل فارمیټ ته تاسو دا ټیبل څنګه کنورټ کوئ فرست بعد د دې ډیټا کنټرول اس سره سلیکشن وایله صحیح ده یا هوم مینیو ته راشي تاسو براشي فارمیټ اس ټیبل صحیح ده دلته براشي او دې کې به خپل خو یو ډیزاین سلیکټ کړئ صحیح ده اوکے نو په دې طریقه باندې تاسو خپل ډیټا ټیبل فارمیټ ته کنورټ کولی شئ زه به د دې سلیکشن والم right click شو بلیک کلر د لماور د ټولو نو مخکې خو زه تاسو ته دلته د ټوټل رو باره کې ویل غواړم مثال کې طور پر تاسو دلته ټوټل رو پکار وي صحیح ده نو اب څنګه اډ کوئ مینولی خو به تاسو دلته ټوټل رو اډ کړئ صحیح ده خو بیا به درته وروستو په نیو ریکارډ اډ کولو کې مسلې وي ځکه چې تاسو نیو ریکارډ اډ کوئ ټوټل رو به ختموي نو اوس دلته د ټیبل کمال چیک کړئ په دې ډیټا کې به هر ځای کې کلیک کړئ بیا به راشئ ډیزاین مینیو ته او دلته به ټوټل رو کې ټیک ولګوئ تاسو ته به دلته یو رو شو شي دې ته وایي ټوټل رو تاسو کتی شئ دلته موږ له اټومیټک ټوټل راکو د څه د دې ډیټا صحیح ده د دې آیټم چې څه ټوټل راغلی د هغې موږ له ټوټل راکو دلته چې تاسو په دې ډاټ باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته یو ډراپ ډاون لیست میلاو شي دلته تاسو ته د سم نه علاوه نورې فارمولې هم میلاویږي کومې چې ډېر ضروري وي مثال کې طور پر ستاسو د دې ډیټا ایوریج پکار وي صحیح شو ډایرکټ به تاسو له ایوریج هم درکړي بیا که ستاسو کاونټ پکار وي دا به تاسو له کاونټ هم کړي او دلته تاسو ته دلته څه ریزلټ نه شو کېږي که دلته د پرایس تاسو ایوریج پکار وي تاسو د پرایس ایوریج هم اخیستی شئ که دا تاسو کاونټ کول غواړئ دا به تاسو له ریزلټ درکړي صحیح ده که آیټم یې کاونټ کول غواړئ دا هم تاسو کاونټ کولی شئ او دویمه خبره ده چې دې کې به اوس نیو ریکارډ څنګه اډ کوو تاسو به دې ډیټا په لاست سیل کې کلیک وکړئ کیبورډ نه به جسټ ټیب بټن پریس کړئ تاسو وګورئ موږ له نیو ریکارډ دپاره نیو بلینک رو راکړه صحیح شو دې کې به اوس مثال زه دې کې انټري کوم چې آیټم آی ډي ورکوم J011 آیټم مثال ایکس وائی زیډ زه دله ورکوم 11 او پرایس ولې زه ورکوم E44 دا تاسو کدی شي موږ سره اتوماتیک چینجز کیږي فارمولې کار کوي اوس په دې ډیټا کې تاسو نیکسټ ریکارډ څنګه اډ کوئ تاسو به د ډیټا په لاست سیل کې کلیک وکړئ کیبورډ نه به جسټ ټیب بټن پریس کړئ تاسو کتی شي چې موږ له دلته د نیکسټ ریکارډ لپاره بلینک فریش رو راکړه دویم غټ ریزن تاسو چیک کړئ مثال کې طور پر تاسو سره یو ډیټا ده او په هغه ډیټا کې تاسو سره ډېرې زیاتې ټیبلې وي په داسې حالاتو کې تاسو سره ډېر ټیبلې وي نو داسې به یو ټیبل نه بل ټیبل ته تلل ډېر ګران شي ځکه چې زیاتره موږ سره په یو شیټ کې ډېرې زیاتې ټیبلې وي نو تاسو یو کار کولی شئ وګورئ دا موږ سره یو ټیبل دی صحیح ده زه په دې ټیبل باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ ډیزاین مینیو شو شوه په ډیزاین مینیو ما کلیک کو دلته تاسو وګورئ ټیبل نیم کله چې دا ډیټا تاسو ټیبل فارمیټ ته کنورټ کړی وه نو ایکسل دې له یو نوم ایښی دا وګورئ ټیبل 2 نیم سره دا ایکسل سیو کړی و نو دې له تاسو هر یو نوم ورکولی شئ دې له ما نوم ورکړو جین اوکې صحیح شو دقه شان دویم شیټ دلته زه رالم ښه دا ټیبل خو فی الحال لا ټیبل فارمیټ ته نه دی وړدلی سمپل به زه کیبورډ نه شارټ کټ کی پریس کړم کنټرول ټي مای ټیبل هیز هیډر کې به چیک آن وي اوکې ټیبل فارمیټ ته کنورټ شو که نه اوس ډیزاین ته به لاړ شم ټیبل نیم ته به راشم دلته به زه ورکړم نوم فیب او انټر بیا موږ سره دغه شان 3rd نمبر شیټ چې کوم دی مارچ والا ډیټا ده
دا به زه ټیبل فارمیټ ته کنورټ کړم کنټرول ټي اوکې ډیزاین ته به لاړ شم دې له به زه ټیبل نیم مارچ ورکړم انټر اوس تاسو ان کیس دا ډیټا سرچ کول غواړئ چېرته لرې شیټ کې یې نو دې ټیبل ته به څنګه ځئ دلته به راشئ نیم باکس ته دلته تاسو وګورئ کوم نومونه چې موږ ټیبل سیو کړی وي هغه نومونه موږ ته راغلل که نه د هغې یو لیسټ موږ ته راغلو ګوره زه جین والا ډیټا ته ځم تاسو په دې جسټ کلیک کړئ دا ګوره موږ یې هغه ډیټا ته راوستو دغه شان به فیب ته هم لاړ شئ او دغه شان مارچ ته هم نو څونه ایزیلی موږ د یو ټیبل نه بل ټیبل ته تللی شو کله موږ سره ملټیپل شیټس کې دا ډیټا وي دریم چې کوم فیچر دی د ټیبل فارمیټ هغه زما په خپله ډېر زیات خوښ شو ګوره موږ له اوس څه پکار دي چې په یو ماسټر شیټ کې د ملټیپل ټیبلز ډیټا یو ځای کړو څنګه نو ګوره دا موږ سره د جین ټیبل دی دا موږ سره د فیب ټیبل دی او دا موږ سره د مارچ ټیبل دی زه غواړم چې په دې ماسټر شیټ کې د دې درې واړو ډیټا یو ځای راشي او دا ډاینامیک طریقې سره راوستل پکار دي بغیر د فارمولې او بغیر د وی بی ان او چې کله زه په دې شیټس کې ډیټا انټري وکم نو هغه اټومیټیکلی ماسټر شیټ کې اپډیټ شي نو ګورئ دلته چک کې د فارمیټ ټیبل کمال د ټولو نه مخکې تاسو له جین والا شیټ ته تلل پکار دي او دلته به تاسو د ټیبل هیډنګس کاپي کې سلیکشن به والي کنټرول سی ما دا هیډنګس کاپي کړل او رالم ماسټر شیټ ته صحیح شو دا به لږ رازوم کوم چې لږ ښه ښکاري او دلته دا ما پیسټ کړل کنټرول وي صحیح شو دلته ما له اوس د جین والا ټیبل ټول ډیټا راوستل دي نو بس یو ورکوټ غوندې کار به وکړې دلته به از ایکول ټو جین د ټیبل چې څه نیم دی صحیح ده अब एंटर किया आओ एंटर भाई सही था डबल ग्रा ड्रैग के सही था शो सोना हेडिंग या जिसका सोना डेटा भी सही था हाँ देखिए जो न्यू एंट्री कौन सही था जे इंतज़ार आलम J012 ABC unit sold 3 और प्राइस ये दाशो देखो उस्ताद मास्टर शीट तराशे दो गोरे नेवी एंट्री बगे ऑटोमेटिक अपडेट शेवेदा दगा शान बतासो द फेब मार्च डेटा होम रावले सीधा 10 तासो टास्क सही दा उस पर दा टोला डेटा डिलीट कम सही दा कंट्रोल ए डिलीट कंट्रोल ए कट पर कीबोर्ड ने प्रेस की Alt H E A दावम डिलीट सही दा دا ټول ډیټا ما ډیلیټ کړه دلته زه د جین والا شیټ ته رالم تاسو ګور د جین والا شیټ کې آیټم آی ډي سیم ده صحیح ده فیب کې سیم ده او مارچ کې هم سیم ده ځکه چې زمونږ دا ډیټا د بیل بیل میاشت لپاره ده آیټم آی ډي د ټولو سیم ده دلته په ماسټر شیټ باندې یو ریپورټ تیارول غواړم په کم کې چې به د جین فیب او مارچ یونټ سولډ تاسو ته شو کېږي نو ټول نه مخکې به تاسو داسې کار وکړئ چې جین ته به راشي صحیح د جین والا شیټ ته رالې آیټم آی ډي به کنټرول سی سره کاپي کړئ او دلته به تاسو دا پیسټ کړئ کنټرول وي دلته به زه څه لیکم یونټ سولډ آف جین صحیح شو ها دا به اوس موږ څنګه راوړو از ایکول ټو جین سکویر بریکټ سټارټ آیټم آی ډي زموږ پکار ده صحیح ده ټیب سره به دا روچته کم او سکویر بریکټ کلوز انټر دا موږ سره راغلی صحیح شو دا به زه را ډریګ کړم صحیح شو دې نه بعد به زه داسې کار کوم دلته به زه از ایکول ټو سمپل پریس کړم صحیح ده کیبورډ نه بیا جین د کوم منت تاسو ډیټا راوستل غواړئ بیا به سکویر بریکټ سټارټ کړئ هغې نه بعد به تاسو دلته یونټ سولډ هم پکار دی که نه په دې به کلیک کړئ ټیب بټن سره به دا تاسو اوچت کړئ بیا به تاسو سکویر بریکټ کلوز کې او انټر صحیح شو تاسو کته چې موږ سره هغه ریپورټ راغلی صحیح ده په دې به زه ډبل کلیک وکړم صحیح شو موږ سره دا را ډریګ شو که نه ٹھیک شو اوس به د فروری ریپورټ موږ څنګه تیارو سمپل به تاسو دلته دا کنټرول سی سره کافي کې او دلته به کنټرول وي سره پیسټ کې صحیح شو ها
دلته پکې د جین په ځای دلته زه ولیکمه پیب انټر او دلته به زه سمپل از ایکول ټو پیب سکویر بریکټ سټارټ دې کې زما یونټ سولډ پکار د ټیب بټن سره دا اوچت کم سکویر بریکټ کلوز انټر او دا به ډبل کلیک سره زه ډریګ کم نو تاسو کتی شئ چې ما سره د جنوري او د فبروري ریپورټ تیار شو اوس دې کې څه چینجز کول غواړم صحیح ده ګور دلته زه مثال زه جین ته رالم صحیح ده جین کې ما د وایرلیس سپیکر دا یونټ سولډ ما 30 صحیح ده انټر او د هیډفونز پکې ما 50 کو انټر زه دلته رالم ماسټر شیټ ته صحیح تاسو کتی شئ چې موږ سره 30 او 50 چینج شوي دي که نه صحیح شو دغه شان تاسو د مارچ هم کولی شئ صحیح ده کنټرول سی سره دا زه کاپي کړم کنټرول وي صحیح شو او دا به لږ ایډجسټ کړو صحیح ده او دلته به زه کلیک کړم دی کې به د فیب په ځای دلته ولیکم مارچ صحیح شو انټر دلته به زه ولیکم از ایکول ټو مار صحیح شو ټیب بټن سره دا ټیب بټن به پریس کړم سکویر بریکټ به سټارټ کړم دی کې زما یونټ سولډ پکار دي ټیب بټن سره دا اوچت کړم سکویر بریکټ کلوز انټر او ډبل کلیک سره دا زه ډریګ کړم صحیح شو نو کې موږ سره دا ډیټا کې ریکارډ یو شان دي ځکه سیم راځي صحیح ده زه اوس دا چینج کوم صحیح دی کې زه 100 لیکم صحیح شو نو تاسو چیک کې ماسټر شیټ کې چې دا 100 ته کنورټ شوی که نه صحیح شو دې کې تاسو داسې کار کولی شئ چې دې کې یو داسې کار کوم زما یو رایټ کلیک یو نیو کالم پکې زما پکار د انسرټ انټایر کالم اوکې صحیح شو او دلته داسې کار وکړم جین ته زه راشم په دې کې زما آیټم دا زه کنټرول سی سره کاپي کړم او بیا راشم ماسټر شیټ ته کنټرول وي سره دا زه پیسټ کړم صحیح شو او دلته د سمپل ولیکم از ایکول ټو جین د جین ټیبل نه زما دا پکار دی ټیب به زه پریس کړم سکویر بریکټ سټارټ دې کې زما آیټم پکار دی صحیح دا ټیب بټن سره دا زه اوچت کړم سکویر بریکټ کلوز انټر دا به زه لږ ایډجسټ کړم او په دې به زه ډبل کلیک کړم نو تاسو کتی شئ چې موږ سره دا ډیټا هم راغله صحیح ده تاسو دې طریقې سره هم داسې کولی شئ د هغې نو تاسو کتی شئ موږ سره دا نیمز هم د آیټم نیمز هم راغلل صحیح ده نو ایزیلی تاسو اوس په دې باندې بفیږئ صحیح ده ځکه چې موږ سره هر منځ کې آیټم هم سیم دي او آیټم آی ډي هم سیم ده او ماسټر شیټ کې د درې واړو میاشتو ریپورټ په یو ځای باندې تاسو دا کتی شئ نو که تاسو زمونږ د دې سیریز نورې ویډیوګانې دي کتلي نو هغه هم تاسو وګورئ په هغې باندې ما پلی لیسټ جوړ کړی دی تاسو له به ډېره غټه فایده درکړي دلته به زه لګوم اوس فارموله صحیح ده فارموله څه لګولو مثال کے طور پر زه به دلته راشم شیټ 5 ته دلته ما یو ډیټا تیاره کړې ده صحیح ده دې کې به زه دا برانډ او ټوټل دا به کنټرول سی سره کاپي کړم او را به شم شیټ 6 ته صحیح ده دلته به زه دا کنټرول وي کړم دا هیډنګز اوس به دلته زه څه کوم دلته به زه اوس فارموله لګوم صحیح ده د ټیبل فارمیټ یوز کولو په مدد سره زموږ فارمولې فاسټ او ایزي شي څنګه ګورئ دلته به زه اوس لګوم سامپ فارموله صحیح ده چې کله زه دلته برانډ سرچ کوم نو هغه ماته ډایرکټ د هغې ټوټل راکوي فرسټ خو به دلته شیټ 5 ته راشم دلته به زه دې ټیبل له یو نوم ورکړم صحیح ده ډیزاین ته به راشم الریډي د دې نوم ایکسل دی له ورکړی دی جین 5 صحیح ده دلته به زه دې له نوم ورکړم ایکس وای زیډ صحیح شو انټر بیا به راشم شیټ 6 ته دلته به زه اوس فارموله سټارټ کړم صحیح ده از ایکول ټو سم اف ټیب بټن به پریس کړم اوس ما نه کوېسچن کوي صحیح ده فرسټ وی رینج تاسو به لکه دا برانډ دا به کم ډیټا کې تاسو کوم ځای کې به تاسو کرایټیریا به کوم ځای کې سرچ کړئ صحیح ده نو دې له به داسې کار وکړم ما ایکس وای زیډ نوم زموږ د ټیبل وکنه اوس به سکویر بریکټ سټارټ کړم نو په دې کې زموږ لکه کومه کرایټیریا به سرچ کړو برانډ صحیح ده ټیب بټن سره به زه اوچت کړم اوس به سکویر بریکټ کلوز کړم بیا به کامه ووایم صحیح ده اوس ما نه کرایټیریا غواړي صحیح ده کرایټیریا به موږ دلته سرچ کوو صحیح ده کیبورډ نه به کامه بیا پریس کړئ صحیح ده اوس تھرډ نمبر کوېسچن موږ دغې سم رینج تاسو به لکه د څه سم روباسئ صحیح ده نو دلته به داسې کار وکړئ بیا به ایکس وای زیډ صحیح ده د خپل ټیبل نیم انټر کړئ صحیح ده سکویر بریکټ سټارټ او هغې کې به زه د ټوټل به موږ سم رینج روباسو صحیح ده او ټیب بټن سره به زه دا اوچت کړم سکویر بریکټ کلوز انټر اوس دلته زه یو برانډ نوم انټر کوم ما مثال برانډ ا انټر اوس تاسو کتی شئ چې دلته موږ له ټوټل د برانډ ا چې موږ سره څومره دي
دا غي موږ له ټوټل سیل راکو صحیح ده تاسو دلته راشي لو ګوره دلته به تاسو وایئ چې دلته 38970 دلته صحیح ده دا ولې اوس هم زه په دې مطلب باندې پیوم تاسو وګورئ دلته زه اوس لیکم از ایکول ټو لږ دا سکرول ډاون کوم زه دلته زه اوس لیکم از ایکول ټو سم صحیح شو ټیب بټن به پریس کړي او دلته زه راسې کار کوم په دې به زه کلیک کوم د ای والا برانډ بل کوم دی په دې به زه کلیک کوم په دې به زه کلیک کوم او دا موږ سره بل ای برانډ شو زه دا انټر کوم تاسو وګورئ دلته دې څه انسر رالو 81102 اوس تاسو شیټ 6 ته لاړ شئ سی ورکړي دلته ټوټل سیل 81102 امید لرم چې په دې ټریک باندې به تاسو پېښ شوي زه تاسو له یو بل اگزامپل هم درکول غواړم صحیح ده دلته به زه شیټ 7 ته راشم دا به لږ را زوم کوم چې تاسو ته کلیر ښکاري دلته به زه یو ډیټا تیار کړم زر زر صحیح ده سیریل نمبر امپلای نیم جاب سیلری سیریل نمبر کې به زه 1 ولیکم او د کیبورډ نه به کیبورډ شارټکټ کی پریس کوم Alt H F I S کالمز مې پکار دي صحیح ده زه داسې کار کوم دا امپلایز لږ زیاتوم صحیح ده Alt H F I S به بیا پریس کوم کالمز او دلته به زه 10 انټر کوم اوکې د دې به زه سلیکشن والم کیبورډ نه به شفټ ډاون ایرو کی پریس کې صحیح ده ٹھیک شو دلته به دا هم زه راټرای کوم شفټ بټن به هولډ ساتئ ډاون ایرو کی به ورسره پریس کوئ او په دې به ډبل کلیک کې دا هم راټرای شو صحیح ده اوس سیلري به زه دلته ورکړم دا به زه سلیکټ کړم شفټ ډاون ایرو کی صحیح شو ډبل کلیک لکه دې کې ډیزاینینګ کوم صحیح ده کنټرول ا صحیح شو کنټرول ا سره اوورال سلیکشن د کیبورډ شارټکټ کی ده Alt H B A به د کیبورډ نه پریس کې دې سره آل بارډر په دې باندې ولګېدل اوس بدلته دا هیډینګ سیکنډ دی له یو کلر ډیزاینینګ په دې کې لیک موږ په هیډینګز له کلر ورغو شفټ بټن سره رائټ ایرو کی پریس کې صحیح ده او Alt H H په پریس کې د کیبورډ نه له یو کلر دلته ورکې صحیح ده کنټرول بی سره به دا بولډ کې ټیک شو کنټرول شفټ ال سره به کې فلټر ولګوي صحیح ده او لږ بوله سایز انکریز کو صحیح ده ٹھیک شو دا مو کړو اوس داسې کار کوو دا به زه ټیبل فارمیټ ته واړم کنټرول ټي سره اوکې صحیح شو ټیبل فارمیټ ته واړېدل اوس به زه لاړ شم ډیزاین مینیو ته صحیح ده ډیزاین مینیو کې به دې له زه یو سمپل شانتې ډیزاین ټیبل سټایل ورکړم صحیح شو اوکې دا مو شو دې نه بعد زه داسې کار وکړم دې له به زه یو نیم ورکړم صحیح شو ایکسل دې له الریډي ټیبل 6 نوم ورکړ دې له به زه نوم ورکړم ABC انټر اوس به زه داسې کار کوم دې نه به امپلای نیم او سیلري کنټرول سی سره کاپي کوم کنټرول وی سره به زه پیسټ کوم دلته به زه اوس فارمولې لګوم صحیح ده از ایکول ټو سم اف ټیب بټن به پریس کړئ اوس تاسو نه یو تپوس کوي چې تاسو به دا رینج کوم ځای کې سرچ کوئ صحیح ده زه به داسې کار وکړم زموږ د ټیبل نوم دی ABC سکویر بریکټ به سټارټ کړئ صحیح ده امپلای نیم زما پکار دی ټیب بټن سره به اوچت کړئ صحیح ده او سکویر بریکټ مې کلوز کو کاما اوس ما نه کرایټیریا غواړم صحیح ده کرایټیریا به موږ کوم ځای کې سرچ کوو دلته په امپلای نیم به دلته موږ سرچ کوو دلته به ورته کلیک وکړئ کاما اوس تاسو نه سم رینج غواړئ صحیح ده نو سم رینج به د تاسو روباسي ABC زموږ د ټیبل نوم دی صحیح ده سکویر بریکټ سټارټ او د سیلري زما پکار دی صحیح ده ټیب بټن سره زه دا اوچت کوم سکویر بریکټ کلوز او انټر اوس دلته زه د یو کس نوم لیکم مثال دلته مو لیکو کمال صحیح ده انټر تاسو وګورئ چې موږ له ډایرکټ هغه سیلري راکړه صحیح ده تاسو اوس لاړ شئ دلته راشي کمال سیلري تاسو چک کړئ موږ سره 55000 ده او دلته ما ته څو شو کوي ما ته دلته شو کوي 1,22,000 دا ولې زه به دلته ډیټا ته راشم دلته به زه از ایکول ټو سم صحیح ده بټن به پریس کوم بریکټ سټارټ شو صحیح ده اوس به داسې کار وکړم کمال موږ سره یو دا دی صحیح ده او بل کمال موږ سره دا دی ٹھیک شو بس اوس به زه انټر پریس کوم کمال په موږ سره 2 کسان دي صحیح ده د هغوی دومره سیلري راځي نو تاسو ګور 1,22,000 نو هلته تاسو لاړ شئ چک کې زموږ ریزلټ صحیح دی صحیح ده اوس دلته زه یو ډیټا تیاروم صحیح ده
او په هغې به تاسو ته بیا زه د ټیبل فارمیټ حوالې سره چې کوم زمونږ اپشن دی هغه د سلایسر نو هغه به تاسو سره زه نن شیر کوم په دې ویډیو کې. د هغې لپاره زه یو اګزامپل تیاروم، هغې په بیس باندې زه تاسو پی کړم. فرسټ به زه دلته ولیکم آیټم، صحیح ده، کوانټیټي، پرایس، ټوټل سیل، صحیح شو. دلته به داسې کار زه وکړم، آیټم نیم به دلته ورکړم کیبورډ، صحیح شو، ماوس، یو ایس بي، ایس ایس ډي، صحیح شو، ایچ ډي ډي. دا به زه لږ راډریک کړم، صحیح ده، ټیک شو، لږ بې زیات لږ بې ایډجسټ هم کړو. دلته به دې له زه کوانټیټي ورکړم، مثال کیبورډ زمونږ 3 پکار دي او موسونه زمونږ چې کوم دي 5 پکار دي، صحیح ده. دې به زه سلیکشن والم نه اسانتیا دپاره ډبل کلیک په دې باندې زه وکړم، لږ تیزۍ سره وځو، صحیح ده، چې تاسو زه ډېره تیاروم چې تاسو په دې باندې په اسانه پوه شئ، صحیح ده. دلته به زه ځان نه پرایس ورکړم، صحیح ده، پرایس کیبورډ زمونږ مثال په 1200 روپۍ دی، صحیح ده، او موس زمونږ په 1500 دی، صحیح شو. د دې هم سلیکشن والم. د ټوټل سیل دپاره دلته یو فارمولې لګوم، صحیح ده. نو تاسو چې بیا دلته په کوانټیټي کې څه چینجز کوئ نو په ډایرکټ ټوټل سیل کې راځي، او که پرایس تاسو چینج کوئ نو ډایرکټ په ټوټل سیل کې چینجز کیږي. دلته فرسټ تاسو ایکول خو به خامخا پرس کوئ، صحیح ده، ایکول نه بغیر تاسو فارموله کار نه کوي. دلته اوس موږ فارمولې لګوو، صحیح ده، ملټیپلای والا ملټیپلیکیشن فارمولې لګوو. نو تاسو به دلته په دې کوانټیټي باندې کلیک کړئ، دا به سلیکټ کړئ، صحیح ده، او د کیبورډ نه به شفټ پلس 8 بټن پرس کړئ، صحیح شو. ملټیپلیکیشن دپاره دا ساین استعمالیږي په مایکروسافټ ایکسل کې، صحیح ده. بیا به زه په پرایس باندې کلیک کوم چې د هغې څونه پرایس وي، صحیح ده، د یو کیبورډ، ټیک شو. به زه سلیکټ کوم او بیا به داسې کار وکړم او انټر به کړم. چې کله زه انټر کړم د 3 کیبورډو چې کوم دی ټوټل سیل راشي، صحیح ده. دا به زه په دې ډبل کلیک وکړم، نور چې موږ سره څومره آیټمز دي، صحیح ده، ټیک شو، ما سره د هغې هم ټوټل سیل اټومیټیکلی رالو، صحیح ده. اوس به داسې کار وکړو، د دې په دې ټیبل باندې زه لږ بارډر اپلای کوم، صحیح ده، آل بارډر پې اپلای کوم. نو فرسټ به د آل بارډر اپلای کولو نه مخکې زه د دې ډیټا سلیکشن لرم، صحیح ده، د هغې څه سټیپس دي، صحیح ده، آل بارډر اپلای کولو. فرسټ به دا د دې ریکوایرمنټ کې راځي، صحیح ده، خامخا فرسټ به تاسو چې کله هم څه اپلای کوئ کمانډ په مایکروسافټ ایکسل کې، نو فرسټ به تاسو سلیکشن الی، صحیح ده، خامخا چې څه پې اپلای کوئ، چې کوم کمانډ اپلای کوئ نو فرسټ به تاسو د ډیټا سلیکشن الی. دلته به زه کلیک کوم د ډیټا کې، که هر ځای کې به کلیک کوئ، که دلته به کلیک کوئ او که دلته به کلیک کوئ، ستاسو خوا ده. کنټرول پلس ا شارټکټ کی د کیبورډ نه پرس کې تاسو ګور دا سلیکټ شو کنه. اوس به د کیبورډ نه یو بل شارټکټ ته موږ سره الټ اچ بی ا دا به د کیبورډ نه پرس کې، صحیح ده. تاسو کته شي چې موږ سره په دې باندې آل بارډر اپلای شو، تاسو کنټرول زیډ سره زه واپس انډو بیک لاړم، صحیح ده، او د دې ډیټا ما سلیکشن واغوستو، صحیح ده، کنټرول ا په مدد سره، او زه هوم ته رالم. تاسو د کمانډ په تھرو باندې هم داس آل بارډر په دې باندې اپلای کولی شئ. دلته تاسو ګور آل بارډر په دې ډراپ ډاون لیست کې موږ سره ملاو شو، په دې باندې کلیک کې تاسو هم په دې طریقه باندې آل بارډر اپلای کولی شئ، ټیک شو. بیا موږ سره نیکسټ د هیډینګ چې کوم دی لکه کلر ورکول دي، صحیح ده. زه به شفټ سره رائټ ایرو کی پریس کوم، د شفټ رائټ ایرو کی په مدد سره ما د دې سلیکشن واغوسته، صحیح ده، د کیبورډ شارټکټ، صحیح ده، شارټکټ کی ده. اوس به زه کیبورډ نه ما آلټ اچ اچ پریس کو، صحیح ده. دې کې ستاسو کوم یو کلر خوښ وي که نه، ستاسو ډیزایر چې کوم کلر ورکول غواړئ تاسو هغه کلر دې له ورکولی شئ، صحیح ده. دې کې زه دلته دا یلو کلر ورکوم، دا کلر تاسو ګوره په دې طریقه هم ورکولی شئ. د دې ډیټا ما سلیکشن واغوستو، صحیح شو، او تاسو هوم ته راشئ، دا کمانډ تاسو ته کاري، په دې باندې کلیک کړئ او دلته ول تاسو د کمانډ په تھرو باندې ورکولی شئ، صحیح ده. اوس دا زه لږ بولډ کوم، نو په بولډ باندې به زه کلیک کوم، ټیک شو، بولډ شو، او د کیبورډ شارټکټ کی دي سره کنټرول پلس بی، صحیح شو، دا ما بولډ کو. داسې کار کوم، د دې سلیکشن ما واغوستو، شفټ رائټ ایرو کی سره په هوم ته رالم او دا ځل سنټر ته کوم، ټیک شو، سنټر ته شو، د دې سلیکشن ظالم کنټرول ا سره. نن چې زمونږ کم کار دی هغه دی سلایسر، او فرسټ به زه دا ډیټا ټیبل فارمیټ ته کنورټ کړم. د ټیبل فارمیټ ته کنورټ کولو دپاره به تاسو راشئ هوم ته او دلته به راشئ فارمیټ ایز ټیبل. دلته به تاسو یو ډیزاین خوښ کړئ چې کوم یو ډیزاین ستاسو خوښ وي هغه خپله ډیټا له ورکړئ او اوکې به کړئ، ټیک شو. دا ډیزاین ما دې له ورکړو، خو که دا ډیزاین ستاسو کیبورډ په شارټکټ کی ورکوئ نو هغه به څنګه ورکوئ، تاسو به داسې کار وکړئ
کنټرول ټي په پریس کې دلته مای ټیبل هیز هیډر کې چیک آن ساتي هم الریډي کې آن دی اوکې اوکې ما کلیک کو تاسو کته چې ما سره ډیزاین مینیو شو دا کله چې دا تاسو ټیبل فارمیټ کې کنورټ وي د هغه به دا ویریفیکیشن وي چې ډیزاین مینیو موږ سره شو وي کلم تاسو سره د ډیزاین مینیو شو شي وي یا نو تاسو دا ذهن کې راولي چې ما سره زما د ډیټا ټیبل فارمیټ کې راغلی ده نو تاسو ډیټا په ټیبل فارمیټ کې کنورټ شي وي ځکه دلته ډیزاین مینیو شي وي ټیک شو دې کې به زه اوس راشم ډیزاین مینیو ته او یو سمپل شان سټایل به دې زه ورکړم ټیک شو ما دې سمپل شان سټایل ورکړم درې ټول به زه دې نه سلیکشن والم صحیح ده او ډبل کلیک په کوم چې دا ټول ایڈجسټ کېدو نه بعد به موږ اوس خپل کار وکړو صحیح ده نن چې زموږ کم ټریک دی صحیح ده هغې به زه تاسو زه نن سلایسر باندې دا کوم صحیح ده ټیبل فارمیټ او سلایسر سره تعلق دی صحیح ده نو هغه به نن تاسو ته زه کوم کنټرول ا سره به زه دې سلیکشن والم او تاسو په دې انسرټ ته راشئ دې کې هم تاسو ته سلایسر ښکاري صحیح ده او که تاسو ډیزاین مینیو ته راشئ دې کې هم دا سلایسر شته صحیح ده په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دې کې تاسو ته به انسرټ سلایسر والا باکس کولو شي صحیح ده ها دلته به داسې کار زه وکړم چې دې کې به زه آیټم سلیکټ کړم ټیک شو دې کې به زه آیټم سلیکټ کړم او ټوټل سیل اوکې دلته ما سره دوه سلایسر راغلي ټیک شو تاسو دا د طریقې سره ایڈجسټ کولی شئ صحیح ده ګوره ما په دې یو باندې کلیک وکړو صحیح ده او کنټرول ای به هولډ ساتي صحیح ده او په دې بل باندې به هم کلیک وکړي اوس به داسې کار وکړي دا دواړه به ایڈجسټ ٹھیک شو د دې طریقې سره دا تاسو ایڈجسټ کړئ د دې مومنټ هم بیا تاسو ایزیلی دواړه یو ځای کولی شئ د دې ټیبل اوس بینیفټس دي موږ سره صحیح ده مثال که ان کیس دا ډیټا فلټر کول غواړم مثال ایچ ډي ډي یا د کیبورډ زه پوره ډیټیل در وباسم نو په دې کیبورډ باندې به زه کلیک کړم صحیح شو دا ډیټا ما مثال دا ما سره اوس لږه شان ډیټا سبا ما سره دا په زرګونو په لکونو ډیټا صحیح ده هغه کې به ډیټا څنګه زه په اسانه فلټر کوم بس په کیبورډ به زه کلیک کړم ټیک شو او تاسو کتی شئ چې ما سره کیبورډ مثال یو کیبورډ چې کوم دی 3 کوانټیټي وتی دي او یو ما سره یو ځای کیبورډ ما سره 14 کوانټیټي وتی دي صحیح ده نو ما سره دا هغې چې کوم دی ټوټل سیل دا دی صحیح ده امید لرم چې په انسرټ سلایسر باندې به تاسو پوه شوي بیا موږ سره نیکسټ چې کوم ټریک دی صحیح ده هغه نن موږ سره سیکنډ نمبر باندې چې کوم دی چارټ دی صحیح ده سپوز دا خپل ډیټا ما سره یو ډیټا دی مثال هغه به زه په چارټ باندې څنګه شو کوم صحیح شو دلته مثال زه ولیکم برانډ او د هغې چې کوم دی پرایس ټیک شو کوانټیټي او دلته زه ولیکم زه ټوټل ټیک شو دلته زه د برانډ نومونه انټر کوم صحیح ده دا به زه لږ راډریک درې به سلیکشن فرست زه والم ټیک شو درې ما سلیکشن واغوستو دا به زه راډریک ما راډریک کړل صحیح ده دلته آیټم نیم یو کالم پکار دی صحیح ده دلته به زه په پرایس باندې رایټ کلیک کړم ما سره به یو مینیو کولو شي زه به دې کې په انسرټ باندې کلیک کړم صحیح شو انټایر کالم زما پکار دی که انټایر رو دې پکار دی که صحیح ده چې څه دې پکار وي په هغې کې به دلته چیک آن کې او اوکې به کې دلته مال انټایر کالم راکړو صحیح ده دې ټولو به زه سلیکشن والم او ډبل کلیک سره به دا زه ډاون ډریک کړم صحیح ده پرایس به زه ورکړم 600 صحیح ده دا به زه ورکړم 900 او سلیکشن به دې ټولو زه والم ډبل کلیک سره دا زه ډریک کړم کوانټیټي به زه ورکړم 9 صحیح شو 11 سلیکشن به دې زه والم او ډبل کلیک سره دا زه ډریک کړم دلته به اوس موږ یو فارموله لګو اومه ملټیپلیکیشن فارموله ده صحیح ده از ایکول ټو په هم هلکه په پرایس باندې به کلیک وکړئ صحیح ده او شفټ پلس 8 د شارټکټ کی به د کیبورډ نه پریس کړئ او تاسو دې نه بعد تاسو په کوانټیټي باندې کلیک وکړئ او انټر وکړئ صحیح ده او دې نه بعد تاسو په سیل په دې ګوټ کې تاسو ته ډاټ شان ښکاري په دې باندې دا پلس وین سپین دی که نه تاسو چې په هغې باندې ودرېږئ دا بلیک شي په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ صحیح ده تاسو سره به دا ډاون ډریک شي
دا فارموله به تاسو سره اتوماتیکلی لاندې ډریک شي صحیح ده اوس به د دې کنټرول ا سره سلیکشن والم الټ اچ بی ا کیبورډ شارټ کټ کی به یوز کوم په دې ما آل بارډر اپلای کړل دې به سلیکشن والم اوس به الټ اچ اچ صحیح ده د ما کلر کو کنټرول بی سره مې بولډ کو صحیح ده دا به سنټر تکم اوس دینه بعد زه اسی کار کوم دا زه ټیبل تاوړم صحیح ده او فرست تاسو زه بغیر ټیبل نظر اپلای کوم تاسو ته ځکه زه فرق خیم ټیبل فارمیټ څه بینیفټ دی صحیح ده او بغیر ټیبل د دې څه نقصان دی تاسو په دې ټیټه کې ارزه کړئ کې انسرټ تراشه او دې کې زه چارټس ترالم او دې کې ما یو سیمپل شانتي چارټ باندې کلیک کو صحیح ده په دې چارټ باندې ما کلیک کو دلته تاسو کته شم چې مال یو قسم چارټ را کو دا صحیح دلته دا سایز لک کوم صحیح شو تاسو کته شي چې مال هه برابر چارټ دې را کو صحیح ده کیبورډ ماوس یوز وی ټوټل اوس دې کې زه مثال ان کیس زه سبا انټری کوم صحیح ده ٹھیک شو تاسو کدی چې هغه کې اپډیټ کیږي نه صحیح ده نو دا وداوت ټیبل فارمیټ دغه نقصان نو زه تاسو کار کوم کنټرول زد سره بیگ زم ٹھیک شو او د دې ډیټا زه کنټرول اس سره سلیکشن الم کنټرول ټی دې سره زه دا ټیبل فارمیټ ته کنورټ کوم او اوکے صحیح ده دا ما ټیبل فارمیټ ته کنورټ کو صحیح ده کنټرول ټی په مدد سره زه اوس دې لا یو سمپل شان ډیزاین ورکم ډیزاین ته براشم ٹھیک شو ټیبل سټایلز دغه وځي سمپل شان ډیزاین دی ورکم ټیبل فارمیټ ته ور ځکه چې د ډیزاین ویني شو اوس به تاسو کار کوم چې انسرټ ته لاړ شم او دلته به چارټس ته راشم او یو سمپل شان کالم چارټ به دې سلیکټ کوم ٹھیک شو تاسو کتی چې موږ له چارټ راغو صحیح دا ډیټا ماته په چارټ شو ٹھیک شو دې کې زه اوس انټری کول غواړم څنګه وکړم اوس دې تاسو انټری کول شي صحیح ده مثال دې لزور کما डी ٹھیک شو مثال دې لزور کما سپیکر ٹھیک شو در تاسو سره کوکی کنه डी نمبر برانډ نیم پکې اډ کو سپیکر هم پکې اډ کو ٹھیک شو دا پرایس دې ما ورکو دا کوانټیټی ما 10 ورکړه صحیح ده نو تاسو کته چې موږ سره په چارټ باندې دا اپډیټ شو کنه صحیح شو دې لزه د چارټ له یو ډیزاین ورکول غواړم صحیح ده ډیزاین ته لاړم تاسو دې له هر قسم ډیزاین ورکول شي د چارټ سټایل تاسو راشي دلته سټایل تاسو سره ملایويږي او په دې تاسو کلر وغیرہ ورکول غواړئ دلته تاسو کلر هم ورکول شي ډیزاین صحیح ده کوم قسم کلر تاسو پکاري هغه دلته تاسو ورکول شي په چارټ باندې هم پېښوي تاسو خپل ډیټا په یو چارټ باندې څنګه شو کوي نو امید لرم چې تاسو په دې چارټ باندې پېښوي چې تاسو خپل ډیټا په چارټ باندې څنګه شو کوي تھرد نمبر چې موږ سره په دې ویډیو کې ټیبل فارمیټ حواله سره کوم ټریک دی فرست د هغه ډیټا تیاروم نو بیا به تاسو زه پیوم چې تاسو به څنګه هغه یوز کوئ صحیح ده دلته به ایټم آی ډي ټایپ کوم صحیح ده په بوله زه ایټم نیم ورکم ټیک شو پرایس ټوټل صحیح شو دا ما هډینګونه تیار کړل صحیح ده اوس دلته زه زر لیکم ډیټا تیاروم 1 ما دلته ولیکو صحیح ده 2 لاندې ولیکم صحیح ده دا دې به زه سلیکشن والم دا به زه ډاون ډریګ کوم صحیح ده دا همانه ډېر ټایم خرابوي صحیح ده تاسو دا ډریګ کوم صحیح ده 429 پورې رال همانه ډېر لکه ټایم رانه خرابوي صحیح ده نو د دې اسانه طریقه تاسو زه هم کیبورډ په شارټ کټ په ترو سره بسنګ کې 1 بدل تاسو ټایپ کې صحیح ده د کیبورډ نه تاسو الټ اچ اف آی اس شارټ کټ کی پرس کې صحیح ده او کالم کې بچ چیک آن کې صحیح ده نو کو تاسو بیا سبا 5000 پورې هم پکار به صحیح ده 5000 پورې انټری هم تاسو کول شي تاسو ګوره 5000 پورې انټری موږ سره وشو صحیح ده واپس برتلو لپاره کنټرول پلس اف ایرو کی باندې ما کلیک کو صحیح ده ایټم نیم دلته زور کوم مثال دلته زور کوم کیبورډ ټیک شو ماوس یو اس بی اس اس ډی ایچ ډی ډی مانیټر ایٹسیټرا صحیح دی بس سلیکشن والم ٹھیک شو او ډبل کلیک سره دا ډاون ډریګ کم پرایس بدل زور کم 300 صحیح ده 500 بده ماوس لور کم او دا به سلیکشن والم او ډبل کلیک سره دا ډاون ډریګ کم صحیح ده او کوانټیټی به زدل دا ورکم 6 8 صحیح شو دا به سلیکشن والم او ډبل کلیک سره دا ډاون ډریګ کم او ټوټل چې کوم دی اوس بدل د موږ فارموله دغه از ایکوال ټو پرایس ملټیپلای کوانټیټی دا موږ سره د ملټیپلیکیشن فارموله صحیح ده اوس په دې ډبل کلیک کوم
دا ډیټا موږ سره تیار شو. کنټرول A سره به سلیکشن والم، الټ اچ بي A سره به آل بارډر په دې ځای پلی کوم، ټیک شو. او دا یې به سلیکشن والم، کنټرول B سره به دا بولډ کوم، الټ اچ اچ سره به دې لزه یو قدر ورکم، صحیح ده، سنټر ته به راکم زه، ټیک شو. اوس دې ډیټا کې موږ سره څه کمال دی، سبا موږ دا ډیټا ډریګ کوو لاندې ډاون، صحیح ده، موږ ډریګ کوو، ټیک شو. تاسو کته چې دا موږ سره کم هډینګونه دا موږ سره غیبیږي، صحیح ده. او دا ډریګ کوم کنه هډینګ موږ سره غیب شو کنه، صحیح ده. نو دې لپاره دلته کې یو به تاسو پریس کوئ، د پریس کولو ضرورت نشته، اسانه طریقه ده هم چې ډیټا به تاسو ټیبل فارمیټ ته کنورټ کړئ، کیبورډ نه به کنټرول ټي شارټکټ کی پریس کړئ او انټر وکړئ. اسانه ایزیلی طریقې سره دا ټیبل فارمیټ ته کنورټ شو. دلته تاسو یو سمپل شان سټایل دی زه وهم، ټیک شو. دلته ما یو سمپل سټایل ورکو، صحیح ده. دا ډیټا ما لګي ایڈجسټ کړه او فرست پته کې تاسو په دې ډیټا کې کلیک وکړئ، صحیح ده. اوس به تاسو ډاون ډریګ کې تاسو کته شي موږ سره هډینګونه دلته شو کی، صحیح ده، د هډینګ ایریا کې. اوس غلطي به تاسو هغه ځکه کوي، صحیح ده، دا به هغه ځکه مسله کوي چې تاسو د دې ډیټا نه بار کلیک کړئ، صحیح ده، او هغه نه به تاسو دا ډاون ډریګ کوي نو بیا باندې شو کوي، صحیح ده. نو دا خبر به کې یاد ساتئ، ٹھیک شو. بیا موږ سره نیکسټ پدې کې چې کوم دی آپشن دی سلورم نمبر، صحیح ده. زه به په دې ډیټا باندې کلیک کوم او ډیزاین مینیو ته راشم، صحیح ده. په دې کې موږ سره دا بینډډ رو او بینډډ کالم دا آپشنز دي، صحیح ده. تاسو سره مثال دا ډیټا ده، تاسو خو دې ډیټا له یو سټایل ورکوم، صحیح ده، ټیک شو. ټیبل له خپل ټیبل له یو سټایل خو هم صحیح شو. دې له ما دا سټایل خو په دې هیډر رو له سلیکشن الم، رائټ کلیک، دې له ما بلیک کلر ورکو، صحیح ده. مثال دا ډیټا وي، صحیح ده، تاسو پکې ایزیلی نشئ فایند کولی، صحیح ده. فرست به تاسو داسې کار وکړئ چې ډیزاین مینیو ته به راشئ، بینډ رو به کې به چیک آن کې دا آپشن به آن کې، صحیح ده. تاسو به ایزیلی بیا دې کې فرق ښکاري. دغه شان بیا موږ سره بینډډ کالم آپشن هم دی، دې هم ډېر زیات غټ فایده رسوي تاسو ته، بیا مثلا نه راځي، صحیح ده. دې کې نو امید لرم چې په دې ټاپکس باندې پوه شوي. ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.